अस्सलाम वालेकुम मलगुरो इमरान खान पार्टी چې کم ام ان ای کم ام پی ای کم رهنما پرېخي دا د غي د پاره عمران خان یو پیغام جاری کړی دی. بل طرف ته مولانا فضل الرحمن پریس کانفرنس کړی دی. تقریبا 40 منټ چای کې زیات خبرې په عمران خان کړی دی. عمران خان له دمکیانې د عمران خان حواله سره کوم له خبرې کړی دی به هم په دې ویډیو کې ډیسکس کیږي. بل طرف ته جماعت اسلامي سراج الحق صاحب چې کوم دی هغه هم پاکستان پیپلز پارټي پسې خبرې کړی دی. ایله دمکیانې ور کړی دی او هغه چې کوم ټګي کړی دا جماعت اسلامي سره هغه چې کوم دوکه کړی د جماعت اسلامي سره د کراچي میر حواله سره هغه حواله سره هم مولانا صاحب څخه خبرې کړې دي. نو دا غي حواله سره جماعت اسلامي مشر سراج الحق صاحب څخه خبرې کړې دي. نو په دې ویډیو کې برادري غټ اپډیټ تاسو سره شریک کیږي. بل د عمران خان حواله سره حامد میر په لایو چینل باندې په لایو ټي وي باندې څخه خبرې کړې وي چې عمران خان د لپاره اختر نه پس عمران خان ته ډیر زیات مشکلات راځي او کېد کول او یا نه اهل کول خو وړه خبره دینه غټ واقعیت په عمران خان سره کیږي. نو دا غي جواب هم عمران خان ورکړی دی. نو په دې باندې به هم په دې ویډیو کې ډیسکشن کیږي. ټول نه پهله خو راځوړم باندې خبر د پاره چې عمران خان د هغه خلکو حواله سره کم ام ان ای کم ام پی ای چې عمران خان پارټي پرې خو دی دا غي حواله سره دا خبره کړې ده چې کم کسان زما پارټي پرې دی یا زما پارټي ترازینو پاغي په ما باندې هیڅ اثر نه پروزي نه په پارټي باندې څه اثر پروزي ځکه ما سره چې کوم د پاکستان عوام دي د پاکستان غیرتمن عوام دي غي ما په هیڅ حال کې هم نه پریدي کم ام ان ای کم ام پی چې زما را پارټي نه رخصتي شته او استعفا شته ده. نو په ما باندې هیڅ اثر نه دی پروت او نور هم څو کسان زما پارټي جوائن کول غواړي زما دروازې ولا کولو دي ځکه ما سره د پاکستان غیرتمن عوام دي. بل طرف ته جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن صاحب د عمران خان حواله سره خبرې کړې دي. 40 منټ پریس کانفرنس کړی دی چې تقریبا 30 منټس چې کوم خبرې شوې دي هغه د عمران خان حواله سره شوې دي چې عمران خان ته حکومت ملو شو درې کال هغه تقریبا په ملک باندې حکومت کو مال د داسې کارګردغي خو مال د داسې پرفارمنس خو چې هغه د قوم د پاره خو د ملک د پاره خو د فضل الرحمن صاحب د خلی خبر ده چې عمران خان ملک لډیر زیات نقصان ورکړي دي او کچره د لبل زل مکمل شو نو کې د ش د زموږ د ملک خرڅ کې او د يهودي ایجنټ ته او د غي په پلانینګ باندې ملک چلایو زموږ ملک لډیر زیات نقصان چې کوم دی عمران خان ورکړي دا مولانا فضل الرحمن صاحب خبرې دي په پریس کانفرنس کې ډېر غټه خبرې شوې په دغه پریس کانفرنس کې خو ماته صرف د بنیادی خبرې تاسو د پاره اوچته کې. بل مولانا فضل الرحمن عمران خان ته دا چیلنج هم ورکړی دی چې راتلونکي الیکشن کې به ته الیکشن نه ګټي او تا ته به مونږ ډېر غټ شکست درکو پر راتلونکي الیکشن کې. دا مولانا فضل الرحمن عمران خان ته چیلنج هم ورکړی دی. بل طرف لکه تاسو ګورئ جمعیت علماء اسلام مشر چې کوم دی مولانا سراج الحق صاحب هغه هم د پی 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 پاکستان پیپلز پارټي حواله سره دا خبرې کړې دي چې د میر کم الیکشن په کراچي کې هغه مونږ غټل او د مونږ په داندلی په دوکا په بدمعشي باندې دغه سیټ اشتل دي او مونږ به ترغي غلي نه کینو چې ترسو مونږ له انصاف نه ملو شوی. په کراچي کې زموږ ډیر ښه پوزیشن دی زموږ میر چې کوم دی الیکشن ډیر په اسانه باندې غټلو خو پاکستان پیپلز پارټي چې کوم دی همیشه په کراچي کې بدمعشي کړې ده په بدمعشي باندې د خلکو نوټونه هم اشتل دي په بدمعشي باندې د الیکشن هم غټل دي. نو اوما غرنګ چې څنګه د مخکې کړي داسې اوس هم کو زموږ الیکشن غټلو او د مونږ په دوکا باندې په داندلی باندې په بدمعشي باندې وټونه هم زموږ نه ایشتل دي او ورسره دوکا را سره هم غټه کړې د الیکشن مونږ غټل خو په داندلی باندې د الیکشن وګټلو او دای چې کوم دی هغه سیټ په زور باندې ایشتل د کراچي د میر حواله سره چې هغه حواله سره ډیر زیات اپډیټ پتا سو هم کتلی وي ډیر زیات خلکو په هغه باندې ویډیو جوړ کړي او خپل خلکو لا پته و چې دا پاکستان پیپلز پارټي په دې کې داندلی کړي ده. عملګرو په دې ویډیو کې دا غټ اپډیټس تاسو سره ما شریک کړم د عمران خان حواله سره د مولانا فضل الرحمن صاحب حواله سره او ورسره سراج الحق صاحب حواله سره چې کوم غټ اپډیټس راغلي مولانا صاحب چې کوم 40 منټ پریس کانفرنس کړو دا غي حواله سره غټ اپډیټس ما تاسو لروچت کو په دې ویډیو کې مې در سره شریک کړو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ او خپل رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ. والسلام.